علماء کرام لیکي وایي دو فرشتي هر ټیم دی الله تعالی وایي که چېرته تاسو حتی الوسه ځان د کبیره ګناهونو نه ساتئ نو دا صغیره ګناهونه به درنه زه معاف کړم په څه سره بعضی اوقاتو کې پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي یو انسان چې حج وکړي که نه وایي د ګناهونو نه داسې پاک شي لکه چې د مور د ګېډې نه څنګه پاک پیدا شوي نو علما کرام لیکي وایي دا صغیره ګناهونه یو سړی اودس کوي د ده ګناهونه چې کوم نه هغه څه کېږي هغه ریجېږي دا صغیره ګناهونه یو سړی اودس یې وکړو په کور کې اودس وکړو جومات ته را روان دی نو روایت کې راځي وایي یو نیکي په یو قدم ولا الله یو نیکي لیکي او یوې ګناه معاف کېږي نو دا یې صغیره ګناهونه ښه ځکه کبیره ګناهونو دپاره به څه کېږي توبه استل به لازمي بغیر د توبې نه صغیره دا کبیره ګناهونه نه معاف کېږي ور چې صغیره دي نو د الله تعالی د رحمت تقاضا ده چې معاف کوي نو ټیک شوه